قسم دی دا صحابہ فضائل چی منترا مخ کی چی صحابہ کم خلقو او پا صحابہ کی بیا خلفاء راشدین او پا خلفاء راشدینو کی بیا حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سمر الوی شخصیت چکل وفات کی گی پا چاڑ چاوالیو دا سحر پا مانزه کی پا چاڑ باند چاوالیو نو دے پروت خلق طول ورطرا جمع دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث تے دا نبی علیہ السلام دا ترزوی دے اغا ورطا ولار دے نو آغا لک سپتو کو امیر المومنین مخپکے گا ستا دیر الوی مرتبی دی دا اللہ پنیز دومرا دی مرتبی دی چے دا طولنا مخکنی پڑنبو مسلمانانو کی تداخلے یو سلویختم مسلمانو کم و بیش لگ اختلاف پکشتا خلق دیر صحابونا مخ کی ستان لک خلق مخ کی ورپسیوی نو اسلام دیم دا طولنا مخ کی دے ہجرت تے کڑے دے جہادونا دے کڑی دی زبردست جہادونا کہ بدر دے کو حد دے کہ خندق تے تا زبردست جہادونا کڑی دی او خلق سره د خیر خېګړې کړې دي او بیا پټولو کې لوی خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګرته او صحبت ته کړې دي او چې هغه ته د ناراضي تلې دي خوشاله ده نه تلې دي د نبی علیہ السلام نه پس د حضرت ابوبکر صدیق صحبت وکړه دا هغه مرګري وي دا هغه سره د خیر اخلاص وکړه د خلافت او د بادشاہي په چلولو کې او چې حضرت ابوبکر صدیق کله د دنیا نه تنو پتانه خوشاله تللی دی او بیا د حضرت ابوبکر صدیق د زمانې نه پس د خپل بادشاہي وکړه ډیر عدل دی قائم کو انصاف دی قائم کو داسې عدل او انصاف دی قائم کو چې په مخ د ځمکه به څوک تر قیامته پورې داسې ونه کړی شي ډیر زبردست عدل انصاف دی قائم کو چې دا خبر یو کړنو حضرت عمر مخور والو دا سوکته ویل ابن عباس ته نبی سم د ترزوی دی وی ما زړه ورکوما ما ډاډه کوما ما زړه ورکوما وی تا چې کوم خبر وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ما صحبت وکړه جهادونه مې وکړل هجرت مې وکړه داغه مرګرتیا مې وکړه وی دا د الله احسان لیکن دما سے نشتا خالص دا اللہ کرم دا اللہ فضل او دا اللہ احسانو پا ما باندے دا گوڑیرہ لویا خبر دا دا اللہ احسان دے غیر کہ دستا نشم ویلے دا اللہ نعمت تے شکریہ با لیکن احسان دے نو دا احسان خو شکر پکاری مانا اللہ تپوسو کی جدا طول احسانات خما کرو سدی کری بیا بسکی لیکن دیتا اشارہ دا اللہ لوی احسان او دا نبی علیہ السلام نه پس دا ابو بکر په زمانہ کې یا دا هغه نه پس ما کوم عمل کړی دی نو بیا هم د خدای ډېر لوی احسانات دي په ما باندې ډېر نعمتونه دي که دې نه سر په سر خلاص شوم نو ښه به سر په سر ټیک ته چې مان ارسه کړي دي نیکۍ مې هم کړي دي جهادونه مې هم کړي دي خو په ما د الله نعمتونه هم شته نو کداغی مقابلہ کے سر پا سر خلاص شم نہ مال سی او نہ پا ما سی نو دا بخی دومرا لوی سڑے دا سار منس چی بے کھاو عموماً بے سورہ یوسف پکے وے نو چی دے دے لبراغ انما اشکو بسی و حزنی الاللہ حضرت یعقوب علیہ السلام زوی پسے سترگلندیش وے کن جاڑی و پسے آغا زوی چی آغا پیغمبر جوڑے دو والا دے اغا زوئے کی دا نبی علیہ السلام دا وینا مطابق نیم حسن ورکلے شوئے دے او معشومی دا غیگ نوشو کے او بانا دوشو چے شرم خوڑا لے دے کوئی تاو غور دے جللے وبیدت عیناہ من الحزن وهو کذویم سترگے تک کے سپین شوزل درد کے پروت تے مبتلا دے نو دے کور بندیانو باورتوے ویزان دا سترگلن دیکھلے بابا دا تسکے جاڑے صبر کا بس خود کے استا پا جڑا خو واپس در آزی زان لر استرگلان دیکھ لے زان لر ازلو سورے کا دا سکے اگا بسوی انما اشکو بسی و حزنی الاللہ وی تاسو نسق وارم زد اخپل غم اظہار اللہ تکو
خپل فریاد خپل الله ته اورم او خپل غم الله ته پیش کوم. تاسو ولې خفه کېږئ؟ تاسو نه غوسه نه غواړم، الله پیش او د پیشا. نو جړل به یعقوب علیہ السلام. نو حضرت عمر چې بسار منځ کی صورت یوسف لستو دی آیت لبرو وستو انما اشکو بسی وحزنی الی الله. یعقوب علیہ السلام د دعا د جړا د زیلا نو په چغو په جړا شو. دا سه به جړل چې رستو سپونو کې به د اغا د سلګي اورې دی شو رستو سپونو کې. مونږ وی دا جړا خو بوله دا لوش لای دومره لوی سړی او داسې جړا. یو صحابي دی حضرت حذیفه رضی الله عنه، هغه ته نبی علیہ السلام نا منافقان خولیو، فلان کې پټې وته خولیو پټ، فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی، فلان کې منافق دی. چې څومره مدینه منوره ګردونوا کې منافقینو دا ټول حضور پاک مبارک حضرت حذیفه رضی الله عنه ته خودلی دي یو په یو، بل چاته نو ویلې هغه ته خولو. حضرت عمر فاروق یو ځل ورغی یا حذیفه کار مې دې در سره امیر المؤمنین سوی لګ ځان لیکه یو خبره ده تکو رښتیا براته وي، یو خبره ده تکو ما ته رښتیا وي. دا تاسو ته نه کوم چې تا ته نبی علیہ السلام کم منافقین خولی دي، ته خو خولی دي کنه یو نمونه راته غشتي فلان کې د فلان کې زوی منافق، فلان کې د فلان کې نمونه راته غشتي دي. وی اته تاسو ته نه کوم بس تاسو سره دا یو راز دی د حضور پاک عام مجلس کې ندی ویلو، تا ته دا پټ ویلی دی یو راز دی، هغه راز د نه فاش کوم اته پوسټ نه کوم. خدا ته پوسټ نه کوم چې د منافقینو کې زمان نوم خو دته نه دی غشته. الله اکبر. ته سوچو کا زه خو په کې نیم شمیرلې څومره لوی سړی چې هغه په حق حضور پاک فرمایي ابو بکر فی الجنه، ورپسې دویم نمبر کې وی عمر فی الجنه، عمر په جنت دویم نمبر. یو ځل نه سو ځله شهادت پیشنګویی ورکړی شوی را د متعلق، یو ځل نه دویم ځل. احد د غر د پاسه زلزله راځي، حضور پاک د خپل مبارک را بری اسکن احد غلش انما علیک صدیق و شهیدان. یو صدیق در باندې ولر دی، ابو بکر دو در باندې شهیدان ولر دی. حضرت عمر ته مخکې اشاره ورکړي څومره لوی سړی. زما وزیران په دنیا کې ابو بکر او عمر، اخرت کې ابو بکر او عمر، لیکن دومره یریږي پزړه کې اس پته نه لګي. تا ته پټ غوندې ما ته وایا د منافقینو کې چې کوم لست زمانو خو پکې نه صرف ستانو پکې نشته. دا ته یاره وای جړلې داسې نه په جړا کې لګیا دی جاړي پروردګار ته. د کمال سیز د انسان د کامیابی الله ته جړا ده. الله په جړا ډېر زیات خوشاله کی. حدیث پاک کې راځي کمی اوخ کې چې د انسان د سترګو نه اوبه دی او په کم ځای ورلې د جهنم اور به هغه ځای نه سوځي. جهنم اور نه هغه ځای محفوظ دی چې کم ځای باندې د اوخ کې ورلې. نو جړا د الله په دربار کې دا د کامیابی لویه نښه ده. دا ولې دا تا الله لوی وګڼه. هغه چاته څوک جاړي چې لوی ګڼي او ځان کمزوري ګڼي، تا الله لوی وګڼه ځان دې کمزوري وګڼه. یو فلسفه دا ده. دویم دا دی چې الله دې قادر وګڼه. هغه چاته څوک جاړي چې د ته پته چې دې ما نیوي شي، مانه تپوس کولی شي، ماله سزا را کولی شي، د دې تښتېدی نشم. هغه چاته خلک جاړي چې چا نه څوک تښتېدی شي تپوس دې کولی، هغه ته څوک نه جاړي. نور ته پته ده دی ومنله چې الله ته قادر ما نیوي شي، ما نه تپوس کولی شي، زما ګناه باندې خبردار تا نه زه تښتېدی نشم. چې دومره دې په الله یقین راغی چې الله د دومره ښکلو صفتونو مالک دی، نو الله به نه خوشحالېږي. زه عاجز یم کمزور یم. الله حضور پاک به فرمایل که ناصیتي بیدک، الله زما سټوکې ګورې ستا په لاس کې دی، الله زما زړه ګورې ستا په لاس کې دی. دا ټول حقیقت دی. نو د الله دربار کې یره دا د کمال شی دی. یو لوی عالم دی یحیی ابن اقسم رحمه الله، لوی عالم دی او وفات شو. چا په خوب کې ولید
دا حدیث استاد دی یحیی ابن اقسم چا په خوب کې ولید وی الله د سره څه وکړل وی کله چې پروردګار ته ور مخامخ شوم نو ما الله تپوس کې څه دی راوړی دی وی ما ورته وی چې الله یو خبره مې راوړې ده که ته اورېدل غواړې وایا وی ما وی چې خما ده یو خپل استاد نه اورېدلی دي چې د هغه نوم معمر دی معمر ابن راشد هغه ما ته ویلي چې ما د خپل استاد نه اورېدلی دي چې ابن شهاب زهري دی ابن شهاب زهري وی چې ما د خپل استاد نه اورېدلی دي چې د هغه نوم عروه دی عروه وی چې ما د خپل ترور نه اورېدلی دي چې د هغې نوم دی بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها بی بی عائشہ صدیقہ وی چې ما د رسول الله مبارک نو اورېدلی دي صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک وی چې ما د جبرئیل نو اورېدلی دي جبرئیل وی ما د الله نو اورېدلی دي چې کوم انسان د اسلام د مسلمانۍ په حالت کې سپینګیری شي مسلمانۍ حالت کې د ګیره سپینه شي او سپینګیری شي ما له حیا راځي چې دله عذاب ورکړم دا مې اورېدلی دي وی الله فرمایل چې بشکا تا تخپل استاد معمر ټیک ویلی دي معمر ته ابن شهاب زهري ټیک ویلی دي ابن شهاب زهري ته عروه ټیک ویلی دي عروه ته عائشه صدیقه ټیک ویلی دي عائشه صدیقه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک ویلی دي هغه ته حضرت جبرئیل ټیک ویلی دي او جبرئیل ته ما درست ویلی دي ځه د سپینې ګیرې سره جنت ته د کمال شی دی که سپین ډکي او سپینه ګیره عبدالله ابن مبارک څومره لوی سړی و څومره د احادیثو خدمت یې کړی زه حیران شم کله وپسخېږم زم دا مونږ پکې څه کیو مونږ خو د هغې په نسبت داسې هم نو دا ټول شګې یو ځای که نو یو نری شګ هم د هغې په مقابله کې نه شو کېدی دا حدیث استاد خدمت حدیث طلب کول ګرځېدل په زرګونو شاګردان به ورته ناست وو په زرګونو داسې هم نه ده چې ګنې په سوونو شاګردان زرګونو شاګردانو ته حدیث رسولی دي او سخاګانې څومره کړي دي حج له به روانو خلکو نه پیسې به یې غونډې کړې چې پیسې به یې د خلکو نه غونډې کړې وي چې څوک ما سره حج لدي پیسې جمع کړي پیسې به یې جمع کړي ابه سنبال تیلې کېښودې په هرې تیلې به د یو یو کس نوم ولیکه نو حج لبلال خلقو بسر به یو ځای حج وکړه ټولو خلقو باندې به د سنتو مطابق ټول اعمال پوره کړل ډوډۍ به یې ورکړه د هغه زمانې چې د حج د سفر څه خدمت و ټول به یې وله وکړه چې واپس به راغلل نو بیا به یې هغه تیلې راویستې نو هر چا ته به یې خپله تیلې خپله روپۍ واپس کړې یو روپۍ به یې ترې وانغېسته خیراتي به یې په خلکو حجونه وکړل شاگردان ورته وی دا دې څه مسله جوړه کړې ده خو چې خیراتي په خلکو حج کې او هلته پې خوراکونه هم کې او د لارې سفر هم وله کې نو دا تیلی ته کې پیسې دې سره پارالې خو داسې بوځه که نه وی که داسې وکړمه دا خلک بیا روانې کوي دوی به بیا ډېرې زیاتې خرچې کوي په لاره م او په هغه ځای کې نو دا تیلی ته والم چې دوی تمه چې څه خرچه کوو دا به رانه کټ کوي نو دوی به لږه خرچه کوي او کټ کوم تی نه دومره نیک سړی او دا حدیثو دومره لوی استاد چې یو ځل په لاره را روان دی صاحب د دنیا خلک استقبال ته ولاړ دی د دنیا خلک نو هارون الرشید بادشاه بره چت ته وخت کوټې ته وخته نه د هارون الرشید بادشاه لور بره په چت باندې ناسته وه په کوټه هغې تپوس وکړو وی دا خلک څه کوي د دنیا خلک په دې لاره کې ولاړ دی او زندهباد دی او لارې خشته دي او ګلونه دي هر چا سره او گلدستی دی دا څه مسله ده وی دا عبدالله ابن مبارک را روان دی دا څوک دی دا د نبی علیہ السلام دا حدیث استاد دی دا هغه احادیث خلکو ته ښیي د حضور پاک احادیث خلکو ته ښیي وی دا خلک د هغې استقبال ته ولاړ دی وی هذا والله هذا الملک زما د قسم په الله چې بادشاه دا دی لا ملک هارون الرشید بادشاه نه دی هغه ته خو که خلک استقبال ته روزي خو د پولیس او د فوج په زور روزي دته خلک استقبال لراوته دی او د زړه په وینو محبت ورته راوته دی بادشاه دا دی
دی د خلکو په زړه حکومت کوي. دغه د احادیثو لوی استاذ چې ټول عمر یې د حضور پاک د احادیثو په درس کې تیر کړ، پیسې م لګوا، سفرونه م کوا، زرګونه روپۍ خو یې د حدیثو په طلب کې لګولې دي. پلار یې چې مبارک هغه اوږده قصه دا درته نه کومه، خو د یو بادشاه زوم و، ډېر لوی مال ورته دا بادشاه نه پاتې شو. نو دا ماشوم د الله نه به سوال کو د مبارکم او ښځم چې الله موږ له یو ماشوم راکړه، موږ به پې ستا د پیغمبر احادیث زده کوو. او څونه خواري کړې وه د مبارک د پلار، د مبارک عبدالله مور چې وه د مبارک ښځه د بادشاه لور وه، چې واده یې کړه 40 ورځې دا مبارک ورته نه نږدې کېده، خپله ډوډۍ به یې ورته لېږله. ورته سوال جواب لېږلو چې د پلار د کور ډوډۍ به دې نه خورې، زه به در لېږم دا به خورې. 40 ورځې پس ورسره میلاو شو، ښځه خفه وه، وی سړی چې د نوم خوښ نه ولې دې واده کول؟ 40 ورځې زما د واده شو، ته نن ماله رالې؟ وی ما ته پته ده، وی ستا پلار نیک سړی دی، خو بیا هم بادشاه دی، امیر دی، هسې نه تا څه حرام خوراک خوړلي. نو ما 40 ورځې دیاړي مزدوري وکړه، په تا مې حلال رزق وخوړو چې ستا د وجود نه ستا د پلار د کور هغه وینه ختمه شي او پاکه وینه در کې پیدا شي. نیت مې دا دی چې ما تا سره هغه خپل د واده خوشحالي وکړو او الله موږ له یو بچی راکړي چې ستا وینه م پاکوي، زما وینه م پاکوي. نو داسې بچی به الله راکړي چې به م پاکي. نو نیت مې کړی چې په هغه بچي به زه د حضور پاک د احادیثو خدمت کوم. د هغې وینې نه دا ماشوم پیدا دی عبدالله. نو لوپر شو چې پیسه ډېرې نو هلک لوپري، لوپر په کباپونو په رباپونو پسې او په ګډ وړو پسې سر دی. پلار هم ورته نصیحت کوي، مور هم نصیحت کوي چې بچې ته خو موږ دی له نه وې غوښتی، ته خو موږ بل څه له غوښتی وې. نو یو باغ کې یو ځل ناستو، اوده شو. چې اوده شو نو باغ کې یو مرغۍ په ونه ناسته ده، کله یو خوا ټوپوي کله بل خوا ټوپوي. نو هغه مرغۍ د خولې نه دا الفاظ ووتل، الم یأن للذین آمنوا. بس پلار نه پیسې واغېستې، بابا تجارت لزم. پلار خوشحاله چې زه تجارت هم ښه دی، د لوپرونه خو بچ شي که نه. لا 10,000 روپۍ، 40,000، 50,000 روپۍ پلار نه اخلي. ډېره موده پس راغی، لوی بارونه یې ډک کړي دي، په څاروو باندې وراغی. پلار یې خوشحاله چې پلار دوی به مې سره وړي، کپړه دا که څه شی دی، څه شی دی، څه شی دی. چې راغی بابا تجارت مې وکړ، ډېر کامیاب شو. څه دې راوړل؟ بابا دا څارو باندې ګوره، دا مې راوړي، تجارت مې وکړ. تجارت یې سو ګرځېده چې چا سره به د حضور پاک حدیث هغه پسې به تا به یې لیکه، چې چا سره د حضور پاک حدیث دی هغه یې لیکه. دا بارونه دا څه شی دی بچې؟ وی دا ټول زما تجارت دی، دا زما د تجارت سرمایه ده بچی. دی څه تجارت کپړه کې دی کړی دی، څه کې دی کړی دی؟ وی د حضور پاک د احادیثو کتابونه دي. مبارک شه بچې، مونږ خو دقې لا غوښتې. اله بچې څونه یو 60,000 درهم نور والا شابه که تجارت کې دې لږ کمي وي غم پوره کا. یو ځای کې د یو ملګري قلم ورسره پاتې شوی و، یو میاش پس میاش مزل یې وکړه چې راغی یو ځای کې بسته کولا وکړه چې ویې کتل قلم په سره پاتې و. یو میاش مزل یې د هغه قلم دپاره واپس وکړه، هغه ملګري ته یې ورسو. دومره د احادیثو لوی استاذ دی، بیمار دی، چې کوم وخت کې مري شاګردان ورته تاو دي. شاګردانو ته یې راشه زما د لاسو خپونه اوچت کې او په دې ځمکه مې سملاوي، په قالین نه، په بستر نه، په دره نه، په صادر نه. وی ما لاسو خپونه اوچت کې د کوزېدو نه یمه، دې خاورو باندې ماست دی، کټ خوا کې په دې خاورو مې کېنوې. شاګردانو وی زه خو ممکن د وجود به ګرم شوي خاوره لږه یخی نو څه چل به نو هغې زر لاسو خپونه ونیوه او په خاوره د پاسه کېنو. چې په خاوره یې کېنو قبلې ته یې مخ کړې نو دا خپله ګیرې ونیول. ای پروردګاره عبدالله سره ایسم نشته، پروردګاره دغه سپین ډکي دي ورسره الله. ای پروردګاره الله ته په سلګو سلګو په جړا شو، چغې وي پروردګار ته چې پروردګاره عبدالله ابن مبارک دغه سپین ډکي دي، ګوره ایسم نشته.
شاګردان ولته چغې جوړې کړې اوهو زموږ دومره لوی استاد دی د الله نه دې وخت کې دومره یېرېږي او خپله ګیره الله ته مخامخ نیولې ده اسم نشته بې د دې سپینو ډکو نه جاړي فریاد کې الله ته چغې وایي روڼې وباسي شاګردان هلته چغې وایي چې بابا د ده دا حل دی دې دومره دې وخت کې په یاره کې دی چې خپله ګیرې نیولې ده الله ته او سپینه ډکې الله ته مخامخ کوي او اسم نشته موږ پکې خو غرق واله دا الله خوف یره دو څیزونه دي مونږ وایو مونږ ټول خلک وایو دا الله یره ده خو ټول په دروغ کې پراته حقیقت نشته یره به څنګه دا الله ګوره اوس مثال درکو زما دا یقین دی چې یو سړی د انور ته ناست دی د هغه یقین دی چې دا انور دی نو که د دنیا خلق را جمع شي او ورته وایي چې دا انور نه دی نه دی نه دی نن شپه ده ورځ نه را د ده دا یقین بدلولی شي نه نه کاکا ته ټول دروغ وایه دا زر واړه دروغ وایه دا خو رڼا ورځ ده نور د ځینم که یو سړی وي هغه ته دا پته ده چې دا بجلي د بلب بل دی او دې پسې شاته دې تار کې کرنټ دی د بجلی او که ما ګوتې وروړې نو ما وجني ټوله دنیا ورته لګیا ده چې دا تا تاسې ښکاري دې کې کرنټ نشته او دې تار له ګوتې یو سا د ده دا یقین بدلولی شي او وروړه که تاسو زرها لګیا یو ما ته دلایل هم وایې خو ما ته بجلي بلیږي او شاته تار بربند دی یا یو سړی دی مثلا هغه اور دی مخامخ بلیږي او څوک ورته وایي چې دا اور ګرم نه دی یخ دی ملام ورته وایي یمیم ورته وایي تم ورته وایي بلم ورته وایي د هغه چې د اور په ګرموالي کم یقین دی هغه له بدلولی شي بل مثال مم درکم یو سړي ته پته را چې په دې سوړه باندې مار ورننوت د هغه مخکې ورننوت غټه سوړه د مار ورننوت بل دته څوک وایي چې دې سوړه کې لاس وردن نه کا اسم پکې نشته زم ورته وایم بلم وایي بلم وایي بلم وایي تاسو وایي دې به دې سوړې ته لاس ښکته کړي یقین دی ما په خپله ولید چې مار پکې ورغی او بیا مې ولید چې مار سر راوچت کو لکه ژبه یې مړقوله او چجی والا ولاندې کړ مړ یې که خو دې به دې سوړې ته لاس وردن نه کړي ولې زړه کې د مار هغه یره پرته ده د بجلی د کرنټ هغه یره په لاس کې پړکې پرته ده دې ګوتې نه وروړي د اور د تاو هغه یره پړکې پرته ده دنیا ورته لګیا ده د هغې له ګوتې نه وړي دقه رنګې مسلمانانو تاسو ته پیغمبر لګیا دی عالمان لګیا دي تبلیغ والا لګیا دي دنیا لګیا ده چې ګورې خیرت کې د فاسق دپاره اور دی ګورې سزا ده ګورې غل دپاره سزا ده ډاکو دپاره ګورې سزا ده قاتل دپاره ګورې سزا ده مسلمان ته ضرر رسول والا دپاره سزا ده دوکمار دپاره سزا ده او ته بیا هم وی نه مړی سم نشته نو اوس ووایه ستا په زړه کې د یرې یقین شته نشته اور دی او خطرناک عذاب دی او نیخ پې ور روان نشته یاره شته نشته یاره د دغې بزرګانو په زړه کې وه دا خلک و چې زړه کې یاره پرته وه زمونږ زړه کې نشته دا خلک و چې الله ته به درخواستونه کول او جلل به عبدالله ابن عمر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی یو ځنګل ته لاړ چې ځنګل ته لاړه نو په هغه ځنګل کې یو شپونکی دی ګډه چیلی سره دی لګیا دی ډوډۍ خوري نو هغه شپونکي ته یې اواز وکړو خلک ست کوي نو شپونکي ته وایي راشه وروره مونږ سره ډوډۍ وخوره هغه وایي زما روژه ده شپونکي یې ورته وایي دی وایي چې وروره که معلومه وي چې دا شپونکي دروغ وایي که رښتیا وایي وایي ستا روژه ده وایي هلکه وایي یو چیلی را باندې خرڅه کا او مونږ وږي یو نو دلته به یې لاله کړو پیسې به درکړو ستا د خوښې پیسې درکوو او مونږ به دلته لاله کړو په دې اور باندې به روته کړو ته به مخورې مونږ به مخورو شپونکي ورته وایي دا چیلی خو زما نه دي وی د چا دي وی دا د مالک دي او مالک نشته نو زه تاسو باندې پردې شی نشم خرڅولی چیلی زما نه دي د مالک دي مالک شته نه نو پردې شی په تاسو نشم خرڅولی عبدالله ابن عمر چل کوي ګوري یې ښه صحابي دی وی مالک دلته کم دی وی داسې کار وکړه چې مالک دنه تپوس وکړي وی کار خو نورم آسان شو پیسې به درکړو جیب کې واچوه او که مالک دنه تپوس وکړو نو ورته وایه چې شرمه خوړلې ده تا ته مالک څه هغه ورته دا چل نه ښیي ګوري یې معلومات یې کوي چې دې رښتونی دی که دروغجن دی چې وایي زما روژه ده تا نه مالک څه خبرېږي پیسې به جیب کې واچې
او مونږ سره به چیلې مو خورې، پیسې به هم جیب کې واچې، مالک ته وې شر مخ خوړی ستا مالک څه خبر دی، کم دی دلته کې اشپونکي ورته فاین الله، مالک خو نشته خو الله څه شو، الله کم دی، الله خو شته کنه. در حقیقت چې ستا په زړه کې دا راغی چې الله زما په سر د پاسه دی، زما خم ویني زما بدم ویني، مال د خو ښه بدل را کولی شي او د بدو ښه سزا را کولی شي، دې ته یېروئ. حضرت مالک ابن دینار ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی، نو دې په لاره تېرېده، ماشومانو لوبې کولې، نو دې یو ماشوم داسې دی غاړې ته ولاړ دی او جاړي، خپه ولاړ دی جاړي. نو مالک ابن دینار ماشوم ته آواز کې بچې دلته راشه، وی دا نور واړه لوبې کوي او ته لوبې نه کې، څه چل شوی دی، مور والے که پلار والے؟ ماشوم ورته وی بابا زه خو لوبو له نه پیدا شوی چې لوبې کوم. ته څه له پیدا؟ وی زه خو دې له پیدا یم چې الله قرآن شریف کې ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چې ما انسان او پیریان د عبادت لپاره پیدا کړي، لوبو له نه پیدا، زه خو عبادت له پیدا یم. وی دا جاړې ولې؟ مور پلار وهلې ځکه جاړې؟ وی نه، ای بابا په دې نه جاړم، خو بار نه کور ته راوتم، د قیامت ورځ راته را مخکې شوه، جاړه راله چې د قیامت په ورځ به دا ټول خلک دومره تنګ شي، دومره چې دی به وایي چې یا خدای پاکه دا دوزخ ښه دی خو چې دې غم نه خلاص شو. نو حضرت آدم علیه السلام پسې بلال شي چې سپارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي، نو به ورته انکار وکړي، نو حضرت نوح علیه السلام پسې بلال شي، نو به ورته انکار وکړي، نو حضرت ابراهیم علیه السلام پسې بلال شي، اب هم انکار وکړي چې لست لذلک زم دا کار نشم کولی، نو حضرت موسی علیه السلام پسې حضرت عیسی علیه په ټول پیغمبرانو به وګرځي، اخره کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم راشي ګرځي. دا یاره مې په دې زړه کې راله، نو جړه راله. نو مالک ابن دینار ورته وایي بچې وی باید چې مونږ وجاړو. ته ولې جاړې؟ ته خو ماشوم یې، ماشوم له خو د دوزخ اور نشته، ته ولې جاړې؟ ماشوم ورته څه وایي؟ وی کاکاجي وی زما مور چې کله خشاک بلی که نه اور بلی، وی دا غټې دړې غټ لرګي چې بلی کله نو دا نه بلیږي، نو دا واړه واړه ته توتن کی، دا نری نری ډکي راغون کی توتن کی، دې ته اور بل کی، نو بیا پې د پاسه غټې دړې کېنې. نو زه یریږم مونږ توتن کی یو، هسې نه چې د جهنم اور الله بلی او ګرمۍ او وایي چې دا ماشومان دا توتن کې راولی چې دا ورته لاندې بل کو، د پاسه به پې غټ اور بلیږي. او کاکاجي د یو سړي لرګی دی، یو سړي سره ماشوم ورته وایي کاکاجي یو سړي سره لرګی دی، د هغه خوښه ده که کټ ته جوړئ، د هغه خوښه ده که میز ته جوړئ، د هغه خوښه ده که تخته پوش تخت ته جوړئ، د هغه خوښه ده چې قیمتي لرګی دی اور پسې ږدي. نو موږ هم د خدای ملک یو، د الله خوښه ده چې سره سره کوي، هېڅ پته حساب کتاب به نه کوي ما سره به کاکاجي، که ووایي چې بس دا زما خوښه ده او دا ماشومان دي او دا جهنم کې ویښ کې اچوم او دا بوډاګان پې د پاسه اچوم، نو بیا به مې ته خلاص کړې کاکاجي. په دې جاړه مالک ابن دینار ورته وایي په ډېرو استادانو په ډېرو بزرګانو ګرځېدلیم، خو بچې چې نن تا ما ته کوم نصیحت وکړو، زړه کې دې راته کوم درد پیدا کړه، دا ماله چا هم نه دی پیدا کړی. دا حقیقت دی رونو. یو او بیا ګورې به در سره الله مدد هم کوي، دنیا کې به هم در سره مدد کوي او په آخرت کې به هم در سره الله ګورې مدد کوي. یو بل بزرگ تیر شوی دی، دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردو، سلیمان ابن یسار، سلیمان ابن یسار نوم دی، لوی فقیه دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردم دی. سلیمان ابن یسار وی چې دا ډیر خوبصورت او خشتاو، نو په لاره تېرېدم، نو د یو مالدار کور نه یو زنانه را پسې یو وینځه راولېږله او ما ته یې د ګناه دعوت راکړه.
دې کور کې هغه زنانه ده او ستا په انتظار ده، هېڅوک هم نشته. ما ورته وایي چې زه د الله نه یېرېږم. وایي چې شپه شوه نو حضرت یوسف علیه السلام مې په خوب کې ولید. حضرت یوسف علیه السلام راته وایي چې سلیمان ابن یسار ما نه دې نمبر یوړه. وی ما ورته چې د الله پیغمبره تا نه څوک نمبر وړی شي؟ د پیغمبر خو ډېره لویه مرتبه ده، ستا نه څوک نمبر وړی شي؟ وی نه، ما نه هم د ګناه مطالبه شوې وه، خو ما سره د پیغمبرۍ طاقت و، نو خدای د پیغمبرۍ په طاقت ته بچ کړم. او تا نه هم د ګناه مطالبه وشوه، تا سره د پیغمبرۍ طاقت نو، بیا هم ته بچ شوې. نو ګوره الله هم سړي سره مدد کوي. او دې کتابونو لیکلي دي په هندوستان کې یو سړی و، وی هغه به خلکو به ورته مشکي بابا وی. مشک دا مشک او عنبر د خاص قسمه خوشبویي ده. مشک په ټولو کې بهترینه خشته خوشبویي چې ده نه هغه مشک دی. او داسې خوشبویي پورې کوي چې د دې زمانې بادشاه هم داسې خوشبویي نه پورې کوي، تا نه خو داسې بل شان خوشبویي دي. وایي زه خو خوشبویي نه پورې کوم. نو وایي ته که ډېر هم خولی خو ستا وجود ډېر خشته خوشبویي کوي دا ولې؟ نو خلکو مجبور کړ، مجبور یې کړ. وایي ښځه به راته خپله قصه وکړم. وایي زه چې هلک وم نو زه ډېر ښکلی وم، وجود مې ډېر خشته و. نو ما به دا منیاري خرڅوله، غریب وم نو دا ریشې پیتې او دا څیزونه دا به مې خرڅول. کوڅه په کوڅه به ګرځېدم. وایي یو ځل مې یو کوڅه کې دا منیاري خرڅوله، نو یو زنانه راله آواز وکړه چې ودرېږه وروره. ودرېدم. وی چې زما دا نه که سودا اخلي، دا شی په سورې، دا په سورې، دا په سورې. وی چې داسې کار وکړه زما دا نه که به ستا را سامان ټول وګورې، ډېره سودا ده نه کوي، یو بوټی دې دروازې ته رانه دننه شه. نو بس زه هم غریب وم او د پیسو په لالچ کې رالمه د ګټې، نو زه په هغه دروازه وردننه شوم. چې وردننه شوم هغه نه کې یو شی راواغی، دا په سورې، دا په سورې، دا په سورې، دا په سورې. لکه زه پوه شوم چې دا مانه ډېره سودا کوي. وی دې کې دروازې ته جرنده وواله، چې دروازې ته جرنده وواله او هغه ما ته وایي چې دننه راځه، د ګناه مطالبه یې رانه وکړه. وی ما ورته وایي چې زه خو د ګناه نه کوم، زه خو د الله نه یېرېږم، زه ګناه چېرته کوم؟ ما خو په زندګۍ کې چېرته ګناه نه ده کړې. وی بس هغې ښځې وی چې که ګناه نه کوې شور جوړوم، چغې وام چې دی ما پسې کور ته راغلی دی او سم دی په شرمونو شرموم جیل ته دی لېږم. اوس به چغې ووامه چې دغسې د هلکه د سودا په بانه منکر دننه کور ته راغی او ما نه د ګناه مطالبه وکړه، دا هر څه په تا درلو. بس چې پوه شوم چې خدای دا په څه مصیبت وړېدم، د ګناه مطالبه هم دا خدای والی کوي ما نه. او که زه ګناه مطالبه نه کوم شرمۍ دا به ټوله دنیا راشي، هغه قاضي او بادشاه له تللو ته ټول قوم به مې وټکوي. مړ مې لا نه کي چې خاوند دغه یې راشي، رور یې راشي، یا بل څوک یې راشي چې ختم منکر په دې نیت راغلی، دا څه پلانجه الله ورته زړه کې القا وکړه. وایي ما ورته چې ښځه بس ټیک ده چې مې نه پرېږدې او شرمې مې، نو بس چې ته څه وې هغه به وکړو. خو ما له اودسمات یې راغلی چې د غسلخانه شته. وی چې یو دا مخامخ غسلخانه ده. وی بس غسلخانې ته دروازه خو هغې جرنده کړی، غسلخانې ته ورغلم. چې وردنه وتم، وی لوی اودسمات یې مې وکړو، امې راواغېسته او په مخ مې ومږه لوی اودسمات او په لاسونو مې ومږه او ټول وجود باندې مې هغه خپل لوی اودسمات یې ومږه او ځان مې ښه ګنده کړ په جامو او په مخ او په سټ او سر او په لاسونو. چې بار ته راووتم او دې ښځې وکتل، هغه وینې داسې پاګل راپسې راایستی دی. رکل شاب ورته ورودته کوله وکړه سخابین په ځان باندې داسې پاګل ده، خو لیونی دی، روغ نه دی. شابه دروازه ورته کوله وکړه وکوه. وی دروازې راته کوله وکړه او وی بار راوتښتېدم. وی چې رالم لاړم غسلخانې ته ننوتم او ځان مې ښه مزېدار خشته پاک کړه، د هغه ګناه نه مې ځان په هغه ګندګۍ بچ کړه، ځان مې خلاص کړه. چې بار راووتم او مې لمبل جامې مې واچولې. هغه ورځ ده او دا ورځ ده چې زما د وجود نه د مشکو خوشبویي ځي. د بادشاه دا ښکاریان ورغلل چې ښکار یې ونه کړ، نو د هغې غریبې ښځې هغه غوی یې راونیوله و. دې ډېرې چغې والې فریاد وکړي چې دا خو زما غوا ده، زما غوا ده، خو د غریبې ښځې خبره چېرته څوک مني. هغه یې لاله کړه، ذبح یې کړه، غوښې ته یې ویستې، بس شاله یې دې غریبې چغې والې چې پیسې راکړې ده غوا. زه نیک بخت دی، پیسې یې غواړه، اوس به دنه سرمن بادشاه وباسي، پیسې یې غواړه. شه به زه دا لاره نیغه ونیسم. هغه غریبه لاړه، هلته یو عالم هغه ته فریاد وکړو چې دغسې زما خو دغه ټول زندګۍ د بچو دغه یو غوا وه او
پخوا هغه ظالمانو ما نه ونیوه دومره پیسې زه به دې بچو له څه کومه دا خو ما سروړه د خپلو ماشومانو یتیمانانو بچو له هغه عالم ورته وایي درته چل ښیم وګه کولی شي وایي دا بادشاه چې دی که نه دی غریب نه دی خبر دا د پولیس والا او د کارنده او دا کار خراب کو او که هغه ته پته ولګېده نو هغه به دوی له سزا هم ورکړي بادشاه ته ووایه وایي بادشاه ته زه کوم ځای رسېدی شم همدا خلک لار کې ولاړ دي ما بادشاه ته پرېږدي وایي داسې وکړه دا بادشاه به اوس کور ته ځي محل ته به ځي نو لار کې هغه پلانکي سین باندې پول نه دی د هغه پول په هغه میانځ کې ورته ودرېږه چې دې سینګځي نو بس پول باندې خو رکوټې وي بس کلک دا بادشاه د اسواګي ونیسه او ورته دا ال ووایه د هغه په زړه کې د خدای یاره شته ډېره ښه ده بوډۍ لاره په پول کې را روانه ده چې بادشاه سینګ راځي د هغه نه خو مخکې وروسته آسونه ډېر دي دې غریب ځان یو طرف ته که خو چې د بادشاه اس روان و بس دې ورمنډه کړه هغې د واګونه کلک ونیو پولیس هم را منډې کړې خلکو هم را منډې کړې خو دې کلک نیولې د اس بادشاه ودې څه کوې بوډۍ پرېږده 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 وی زما د سره یو حق دی په دې پولي راکې او که په پولیس ورات مې راکې زما د سره یو حق دی که په دې پول راکې هم ستا خوښه ده او که په دې نه راکې واګې مې پرېښودې خو په پولیس ورات به درنه غواړم چې بادشاه د پولیس ورات نوم واغی پر پیدو شو لري داس نه ټوپ کړی خپو کې وته لاس کې خو وای بډای له هله پولیس ورات باندې زما سره بسی چې زما تعالی درکم وی خستا د خلکو معنا غواغشتن او زما یتیمانان ماشومان بچی دي دا یو غوا مې وداغه بچو د پاره اغیله بسوکم اله اډر یو کدی له سل غواګانې ورکه سل غواګانې دی له ورکه بډای رضا شوی پولیس ورات باندې خو باندې غواړي لکه چې دا تصور راغې چې زما به د الله سره ملاقات کیږي او دا یره راله نتیجه به شي ومن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا بیا به نیکي کې بیا به الله رضا کې کنه او بیا به داسې نیکي کې چې ریا به نه کې ولا یشرک دین ریا مراد ده ذکر ریا ته نبی علیہ السلام رکوټ شرک ویلې دي انما اخوف ما اخاف على امتی الشرك الاصغر حضور پاک فرمائی وی پخپل امت زه د رکوټ شرک نه ډېر زیات یریږم قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله دا الله رسول رکوټ شرک څه شی دی وی الرياء والسمعه د خودنې لپاره کار کول یا د شهرت لپاره کار کول نیکی دی لپاره کول چې ما خلق وویني او نیکی دی لپاره کول چې په خلکو کې په نیکۍ مشهور شم ولا یشرک بعبادت ربه احدا دا غي دلته کې ریا مراده ده چې ریاکاری به نه کوي په عبادت کې عبادت به الله ته ښیي بل څوک به الله سره نه شریکوي په ښودنو د عبادت کې نو الله خوشحالیږي په جړا او چې جړا یو سړی کوي دی به الله راضي کوي نو صحابو کې به عجیبه ژوند و صحابي چې به کله وفات کېده ملګري به ورته راجمع و نو یو به ورته وی ته خو لږ ساعت پس د نبي علیه السلام سره د ملاقات کېږي ولې ځان سلام به رسې بل به ورته وی لږ ساعت پس بستا ملاقات د نبی علیہ السلام سره کېږي ولې زما سلام برسه نو صحابه ورته وی ابو هریره موږ دلته راغلي یو چې موږ درته خپل سلام ووایو چې زموږ سلام رسول الله مبارک ته ورسه او ته جاړې ولې جاړې جړا ولې کې او ته سوي وی سامان ډېر کم دی او مزل ډېر زیات اوږد دی ډېر اوږد مزل دی او سامان کم رښتیا خبره ده یو سړي زوی دی دوبۍ ته لاړ شي کال پس به راشي 2 کاله پس به راشي سعودي ته لاړ نو یو کال پس به لاړ شي 2 کاله پس به راشي انګلینډ ته لاړ امریکې ته لاړ 3 کاله پس خو به راشي که نه خو د مرګ په لار چې کوم سړی ورغی او واپس راځي ډېر اوږد مزل دی ابو هریره وایي سامان لږ دی جاړي پروردګار ته نو جړا دا د انسان دپاره بهترینه نسخه ده په دې الله خوشحالیږي او نبی علیہ السلام فرمائی کم سترگے کہ زما دا یری نا اجلل دا جہنم اورتا بنزی کم زیبان دی کہ زما دا یری اوخ کا ورلا دا جہنم پاور کے بنسو دی مونگ دیر کمزوری دیر لوی سفرم پسر را روان دیر خلق پا غلط فہمے کے پراتے دی بعض خلق کوئی مڑا بس مونگ مسلمانان یو دا دوزخ کافر لا پیدا دی مسلمان لندی پیدا دا دروغ وی دروغ دا مسلمان لا پیدا فرق دومره دی چې کافر به ټوله همیشه په ده جهنم کې پراتی او مسلمان به پکې سموده پراتی چې دا عذاب ته ورجیږي د هغې نه پس په جنت ته ځي دا ثابت دی د پیغمبر علیه السلام
دا بنوی چې مسلمان لنه دی پیدا، نیک مسلمان لنه دی پیدا، فاسق فاجر بدعمل له پیدا دی. دوزخ ته به پاک دوزخ ته به پلیت لال شي نو او به ډبوي نو پاک بشي، د هغې نه پس بیا جنت ته ځي. بعضې خلک څه وایي؟ بعضې وایي مړه دا د مولیانو خبرې دي، د آخرت نه څوک راغلی دی. دا ګورې د کفر خبره ده. که چا دا وایي چې دا د مولا خبره ده او د آخرت نه څوک راغلی دی، کافر شو. د آخرت نه الله ماله خبر را کړی دی. دا خو ته آخرت اونه منه، دا خو ته عذاب نه منې، دا خو ته آخرت نه منې، دا خو دا مولا چې درته کومه خبره وکړه د خدای او د رسول خبره ده، ته خو د خدای او رسول خبره نه منې. نو چې څوک د الله او د رسول خبره نه مني او څوک آخرت نه مني، دا مسلمان نه دی، کافر دی. دا ډېره خطرناکه خبره ده. آخرت نه څوک راغلی دی؟ آخرت نه ماته الله خبر راوړی دی، د آخرت خبر ماته رسول الله راوړی دی او هغه زه تا ته بیانوم. ډېر خلک په دې غلط فهمۍ کې پراته دي. ډېر خلک وایي مړه د ایمان دا څه د لومې کچه تار خو نه چې وبشلېږي، دا کچه تار دا ډېر مضبوط هم دی او کچم دی. که ته مضبوط ساتې نو مضبوط دی، که ته کچه ساتې نو کچم دی. معمولی غوندې سپکوالی د پیغمبر وکړه، معمولی غوندې سپکوالی د قرآن وکړه، په ټک درنه د ایمان شلېږي. حضور پاک فرمایي وی د ایمان مثال داسې لکه سړی په یو نری دیوال رواني، احتیاط سره قدم باخلي، که معمولی لږ غوندې د قدم کې فرق راغی ټس خوېدلې به یې لاندې به پروت دی. نو دا د غلط فهمۍ خبرې دي. یا دا بعضې وایي زه مړه دا خو لالکانه ده، چې پلار ته وله وایي چې دا زوی خو دې ګناه کوي، یاره مړه داسې مونږ ملکانو ټیک بشي، ټیک بشي. که بیا همدقه زوی چې وروستو لوپر شي او ګنده شي اجرتي قاتل شي، دقه مور پلار یې بیا سر ټسوي او یو لمزي او بل لمزي او بل لمزي. د ماشوم والي نه به د بچي اخلاق ښه کوي. د ماشوم مثال خو د کولال د خټې دی، د کولال د خټې نه خو منګي هم جوړېږي او کوزم ته جوړېږي. ماشوم دی دا په دې بانه به ځان نه خلاصوي چې دا وروسته به ټیک شي. وروسته څه پته لګي که ته مړ شوې او دا لوپر شو نو قبر کې بیا درزار ته ګوره او وروسته په دې لوپر شو بیا به څه کوې؟ مستۍ خبرې به نه کوو، د الله د یارې خبرې به کوو. د الله لوی قدرت، د قیامت لوی ورځ دا بار وخت په سر باندې نیغه ګڼو. یو ځل نبی علیہ السلام منځ وکړ، مانځه نه پس فوراً پاڅېد او کور ته لاړ. په منډ ډېر په تلوار لاړ، قدمونه یې تیز تیز واغېشتل. چې واپس راغی نو صحابه ورته فرمایل وی تاسو مدما د دې تیز تلو د تلوار نه تعجب اخیستي چې دا زه ولې په تلواره پاڅېدم لاړم. وی د الله رسوله وی چې اسمال راوړو هغه زما کور کې پروت و نو زما نه هېر شوی و، نو په منډه ځکه زر لاړم چې کور مې بیبي ته حکم وکړه چې دا مال د الله په لار کې خیرات کړي. د وفات په مرض کې بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ما سینې ته ډډه والې وه، وی بېهوشه و چې هوش کې راغی وی ما ته وی هغه سره زر دې څه کړل؟ تاخ کې سره زر پراته و چا راوړي، شا به دا فوراً خیرات کا. وی ما وی چې دې خیرات کوم خو نبي علیه السلام دردمن د تکلیف ته ودرېږه چې یو بوټی طبیعت یې ټیک شي نو پابسم، د هغې نه پاڅېدی نه شم. وی بیا چې هوش کې راغی چې اعمال دې څه که؟ وی مې چې ستا د درد د وجې نه د الله رسوله نه شم پاڅېدی، دا خدای ښه کړي نو پابسم. وی څه دې خیال دی په پیغمبر دې د خدای ملاقات ته لاړ شي او کور کې سره زر پراته دي، ما پرېږده شا به دا د الله په لار کې خیرات کړي. بخاري شریف کې یو حدیث دی، یو زنانه نبی علیہ السلام له څادر جوړ کړی او ډېر ښکلې مزېدار په خپلو لاسونو یې وله خشته کړی، زونډي یې ورته کړې، غاړه یې ورته خشته کړې وې، په دې خیال چې نبی علیہ السلام مبارک یې اغوندي نو درېږه چې ښکلې څادر وله مزېدار برابر کړم، په دې غاړه یې وله ښکلې نقشې بوټي جوړ کړي، په منځ یې وله ګلکاري کړې وه او دا زونډي وله ډېر خشته اودلي. نبی علیہ السلام دې راوړه وی دا الله رسوله وی دا څادر مې په خپل لاس تاله برابر کړی، دې دپاره مې د برابر کړی دی، خشته کړی مې دی، جوړ کړی مې دی چې ته زما مخکې واچې، دې درته صیبه غوندم. حضور پاک مبارک د څادر واغېستی راک، نو هغې به عموما لنګ و نو کور ته ننوت، هغه خپل زوړ څادر یې لرې کړه او د هغې څادر نه یې لنګ و او جومات ته راووت. حضور پاک ورته محتاج او ځکه نورې څادر یې زړې وې او شلېدلې وې، ټوټې یې ورته اچولې. نو دی زر واچو
ځان نه تاو او خوشحاله ووت او صحابه هم خوشحاله شو چې بار ته راووت یو صحابي ورته وایي صاحب ډېر ښکلی څادر دی ماله به یې رانکې نبي علیه السلام زر کور ته ننوت د هغه زوړ څادر نه یې لنګ و او هغه یې راواغېسته هغه صحابي له یې ورکړه دې ته سخا وایي نور صحابه هغه صحابي ته غصه وکړه وي د الله بنده دا دې څه وکړل تا ته پته ده چې حضور پاک نه څوک څه شی غواړي نو هغه رد نه کوي خامخا ورکوي او دا هم درته پته وه چې دې څادر ته محتاجه دی نور یې شلېدلي دي او دا هم درته پته وه چې هغه سره خوند کوي یا ښځې وله په مینه محبت راوړه او څونه په مینه یې واچه او تا ته یې وغوښتل یې درکړه صحابي وایي بلکل د دې هر څه راته پته ده دا مې دې له نه دې غوښته چې زه پرې ځان ډولې کړم چونکې د حضور پاک د مبارک وجود سره ولګېد نو ما دا نیت وکړو چې دا به زه ځان له کفن نه کېدم چې دا زما کفن شي نور صحابه هم اقه څه شوه هغه صحابي چې وفات شو هم اقه څادر کې وله بیا کفن ورکړه لیکن د حضور پاک سخا درته معلومه ده ډېري به رالل د بار نه د جزیې او داسې بار بادشاهانو به راولېږل اله به حضور پاک د ځای نه پاڅېده چې هغه به یې د الله په لار کې خیرات کړل او نورو له به هم ترغیب ورکړو چې سخا کوئ او د هغه دیوال کوږ دی که زه یې نیغوم نو زما یو ګاونډي دی بوډا د هغه لس بوټي زما په باغ کې راځي او که هغه لس بوټي ته بار پرېږدم نو د باغ مې بې ډوله کېږي د کجورو باغ دی نو زما دا دیوال نیغولو ته مې نیت دی که تاسو مهرباني وکړه هغه بل ملګري ته دې ووایي چې دا لس بوټي ماله راکړي نو زما دیوال به نیغ شي او باغ به مې مزېدار شي چونکې دې نوي مسلمانو نو پیغمبر علیه السلام ورته غږ نه کوي ښه هغه ګاونډي صحابي یې راوغوښت وایي ستا په باغ کې دا یو لین دی د کجورو د بوټو دا دې ملګري ته وبخه ځکه دې دیوال وایي او دیوال یې کوږ دی نیغېږي نو که ته دا لس بوټي ورکړه نو دیوال به نیغ شي ستا باغ به مزېدار شي ده به مزېدار شي دا لس بوټي به خیراتي ورکړه هغه صحابي بوډا و بوډاګان چې ته خبرې مني بوډا و وی دا الله رسوله حکم کې اکه مشوره راکې وی نه حکم خو نه کوم دا ستا مال دی نو په زور کې دا غله نه ورکوم مشوره دله در کوم ثواب به دې شي وی ښه صاحب نه ورکوم نبی علیہ السلام مبارک ورته بیا وویل وی پیسې به یې دله درکړم زه به پیسې درکړم د دې لسو بوټو چې څومره کېږي د دې ځای او دا دله ورکړه د باغ به پې خسته شي وی صاحب حکم کې که مشوره که حکم کې ورکوم وی نه حکم خو ځکه نه کوم چې ستا باغ زړه بدیني نو دې دله په زور څنګه واله زه خو خدای ته ځان نه مجرم کوم مشوره در کوم وی ښه چې مشوره راکړې نه ورکوم بیا ورته وایي وی ښه داسې وکړه دا لس بوټي وله ورکړه دا ځای زه به ضمانت در کړم چې تاله به خدای په دې کې جنت کې محل هم در کې جنت کې به باغ هم در کې د دې ضمانت در کوم زه لوی بلډینګ به الله په جنت کې در کې او لوی محل به در کې او لوی باغ به په جنت کې در کې هغه بوډا صحابي بیا وایي وی صاحب حکم کې که مشوره راکې وی نه حکم خو نه کوم ستا مال دې په زور خو یې نه نالم وی چې مشوره راکې که نه نو بس خدای دې ما لاسې بېسه جنت راکړي نه ورکو دا بوډاګانو مجبور کړه یو بوډا ډاکټر له تللی و نا ډاکټر ته وي زما له سترګو نظر کم دی نا ورته وي خیر دا بوډاوالي دی بوډاوالي کې دا کمیږي بیا ورته دا غوږونو اواز هم لږ دروند دی وی خیر د بوډانو بوډاوالو کې دا کمیږي بیا ورته وي صاحب دوی پاڅېدل یو بل صحابي راغی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست وی دا الله رسوله که زه داسې وکړم چې دا لس بوټي د دې بوډا بابا نه پسې طریقه واخلم او زه دې بل ملګري ته وبخم نو ماله به خدای دغسې په جنت کې محل راکړي او باغ به راکړي وی او تاله به هم خدای باغ او محل درکړي وی ښه به زه څه چل جوړوم لا د دې صحابي په قبا کې د زرو بوټو یو باغ و 1000 بوټي پکې د کجورو او پکې انګورو نو پکې نور څیزونه مو خو زر پکې صرف د کجورو بوټي او اعلی باغ راغی دغه بوډا صحابي ته ودرېد دروازه یې وواله راووتله وی ته ما پېژنې وی نه وی زما فلان کې نوم دی د قبو اوسېدونکي یم وی ښه هغه ته مالدار سړی به یم وی ما اورېدلي دي چې ستا خو ډېر ښایسته ښکلې ښکلې باغونه دي او په هغې کې ډېرې ښکلې کجورې دي او اعلی قسم مختلف قسمونه کجورې دي پکې او انګور دي وی
اقزم وی ښځه ما یو باغ دی زر بوټي دي پکې زر او پکې مختلف قسمه کجوري دي قسم قسم میوې دي پکې او انګور دي پکې نو دا 10 بوټي ما سره یو سودا وکړه زه به د هغون باغ تاله درکړم او دا 10 بوټي به درکړم 10 بوټي څه شی دي دا بوډا بابا اوس یې روغې کس دیوانې د زرو بوټو باغ راکړ په 10 بوټي رانهالې وی او بلکل زه هوښیار یم روغ سوچ میں کړی بے سوچه نه دا سودا را سره وکړه الله لپاره مینه زاری درته کوم را سره وکړه نه کړ سره هغه زر بوټي زما شو دا لستا شو یو شو فیصله وی راغی هغه صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله رسوله وی هغه مرګري ته حکم وکړه چې ځان له دیوال نیغ کړي هغه 10 بوټي مې کې واغېستل د ده شو وی که څه وی ما په قبا کې د زرو بوټو باغ هغه بوډا بابا له ورکړ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی خدا خبر واورس زبد الله په دربار کې د قیامت پر استال رضی خبر شهادت کوم او دا ذمہ داری ز اخلم چې تعالی به خدای په جنت کې رضی نه بهترین باغ درکې او بهترین محل بدرکې نو ایران نو ځکه نو نه بس زما د ملک نو تر ما خرڅ کړل پکې قدم نه एकदम زر کې سامان دی او بچی دی او ستا سامان دی بار رو باسا خزه حیرانه چې زمانه به تپوسه دې خرڅ کړي بس تپوس پرې دا روزه خزه بار روزه چې دا به ډېر قیمت خرڅ کړي نو یا به چا باندې په ډېر لوی دولت بدل کړي نو سامان یې راوستو یا خزه په چا دې خرڅ کړو په څومره پیسو دې خرڅ کړو وی جنت کې په محل مې خرڅ کړ جنت کې مې الله سره سودا کړې الله سره مې سودا وکړه الله باندې خزه وته سوی ورګادي دنیا خزه مخ سپیړه به پزان راي خو دي تاسا تاسا مخ وهو خدا دې سوکل ساده سړیا دا دې سوکل بچی دې غرق کړ دې خوار کړم ځان دې خوار سبا خوره کبل خزه و مخسر به تکول او ته سوي وې سړیا زما دې قسم د الله په ذاتي لوی سوداګر او ډېر تجارتونه لیکلي دي خو دومره بهترینه سودا دې چټم نه کړی چې کومه ده وکړه مبارک دې شریعه قیمتي سودا نه وکړه ولې چې کوم سړی الله سره سودا کوي الله سره تجارت کوي او د دنیا مال ورکی او الله په جنت ته الله نه والی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله سره سودا کوي نه قیمتي سودا بلکم ده ما سره د سودا کو ما د سره وعده او چې د 1000 روپیا راکا میاش پس بدل یو من غنم درکم کیږي چې زمړ شم کیږي چې زه د خپل وعده خلاف وکم او درې نه کم کیږي چې خراب شي درکم کیږي چې دوکه د سره وکم او چې الله کوم وعده کې خامخا پوره کړي الله چې کوم وعده کی لازمن به درکې نه خدای له مرګ نازي نه وعده خلافی کی نه سر له شي کمیشتا سخا دا د حضور پاک صفت ده دا د ټولو ډیرو پیغمبرانو صفت ده یوازې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وعلیه السلام چې اجود الناس په ټولو خلقو کې زیات سخی حضرت ابراهیم علیه السلام څومره سخی چرته په جون کې ابراهیم علیه السلام چې به میلمه مونته نو به میلمه ډوډۍ نه ده خوړلې په لاره به ګرځېده داسې د ډوډۍ په وخت کې او چې څوک بېسۍ کړ دې خوا راشه ډوډۍ دې خوړلې ده نه ما سره به نن ډوډۍ خورې دا راروي به یې رانیو ځان سره به یې میلمه کوو مونږ څه کوو چې د ډوډۍ وخت کې په لاره اسې څوک تېرېږي نو زر کور ته در نه کړو او دروازه بند نه کړو چې خدای د شین اسمان شلق را باندې راونه غورځېږي مفته کې را برغ نه شو ډوډۍ را سره ونه خوري حالانکه دا کومه میلمه چې ډوډۍ ستا په کور کې وخوري دا د ده وه ستا نه وه دا دله خدای مقرر کړې وه شکر وباسه چې دې واپسې راوسته که درته وي چې دا به ورپسې پېښور ته وړې بیا به دې څه کول وی ښه خدای نه پېژنې د خدای نوم نه پېژنې وی نه پاسوئ زه هغه چا باندې ډوډۍ نه خورم چې کوم خدای نه پېژنې او د ډوډۍ په وخت کې د خدای نوم نه اخلي پاسه بوډا بابا پاسو لاسونه یې رچېده چې بوډا بابا نه الله جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ته راولېږي وی دا بوډا دې ډوډۍ نه ولې پاسو الله ستا په وجه مې پاسو نه ته پېژندې او نه ستا نوم پېژنې او زه ورته بیا هم یم چې د الله نوم والو بیا هم انکار کوي ستا نوم ورته یادوم ستا ورته یادوم بیا هم انکار کوي نو چې ستا نوم نه اخلي ځکه مې پاسو وی ښه دې ونه کړل ابراهیم یو وخت ستا میلمه شو ما نه مني زما نوم نه اخلي او تا په مخه کړ او دا د اتیو سلو کالو دی او دقه ما نه مني او زما خلاف کوي او زما نوم نه اخلي او ما چتم په د ډوډۍ بنده نه کړه هر وخت ورکوم دنیا کې الله تعالی رزق ورکوي رحمان الدنیا
هر چاله روزي ورکوي. نو دومره سخي چې څوک به رالل چیلې ګډ بیا ورته فورا حلال کړه. یو ځل میلمانه رالل په لاره تېرېدل ابراهیم علیه السلام ته راوګرځېدل. قرآن شریف کې الله وایي فما لبث ان جاء بعجل حنیز. فورا کور ته لاړ او سخی یې ولالال که وریت یې کوله. پیژني نه چې میلمانه څوک دي، دا هم نه دي که د پیژنګلو میلمانه دي، نه نه پیژنګلو دي. فورا لا سخی یې حلال که او هغې وله رویت که حنیز په عربۍ کې رویت کړي ته وایي، رویت یې کوله. میلمنو ډېر وروته یې کېښود چې میلمنو ته یې کېښود میلمنو ګوتې نه وروړئ. دا هغه زمانې رواج بدل چې چا په چا ډاکه غورځوله نو خوراک به یې نه کوه کره، دا به یې نه خوه. اوس خو چې د شپې ډاکه وغورځوئ نو پرد نه ټول سامان نه اول په هغه ځای پې خوراک وکړي. اخباراتو کې ډېر هم داسې ولیدل، هلته وله مړي موکي په کور کې، سامان هم ترې یوسي او دا وله په زړه بېره پټی ولګوي چې کور کې چې سامان ومونې هغه هم ترې وخوري. ظالمان. نو دې ویارېد چې دا جوړ غله د اقوال راغلي دي، نښه دا ده چې زما خوراک له ګوتې نه وړئ. نه مېلمانه پې پېښ شو، هغې ویل لا تخف، یېرېږه مه، مونږ انسانان نه یو، مونږ د الله فرشتې یو. انا ارسلنا الى قوم لوط، مونږ زوستار واره د لوط علیه السلام د هغه قوم ته راغلی یو او هغه هلاکو، د الله په حکم راغلی. نو رحم پکې ډېر زیات و. فورا یې ورسره جګړه شروع کړئ، وایي نه که نه هغه خلقه له قوم مه هلاکوئ، خیر دې سم به شي، توبه به وباسي. وایي نه ډېر صبر ورته الله کړی دی، توبه نه وباسي، خیر دې ګزاره ورسره وکړئ. ګوره کافر دی، پړه کې رحم دی. په دې سره جګړو دي وي ګوره نورې خبرې پرېږده، تاله رالو او دا قوم به تباه کوو. څه وخت به تباه کېږي؟ سبا وخت کې، پېشمني ټیم کې به تباه کېږي. او زما واره سره به څه کوې؟ وایي ستا واره سره د مسلمان خاندان نه به مونږ بچ کوو. بیبي یې ولاړه وه، بیبي ساره علیه السلام ولاړه ده، هغې دا خبرې اورېدلې، هغې له یې مواز ورکړه. وایي مبارک دې شه، تاله به خدای زوی درکړي، الله به دله بچی درکړي. وایي زه به څنګه بچی راوړم؟ الد وانا عجوز، خو بوډه یم، وهذا بعلی شیخا کبیره، خاوند من بوډا دی. وایي بس دا د الله فیصله تعالی به خدای زوی درکوي. نو الله وله اسحاق علیه السلام ورکړ. نو خبره مې دې پورې کوله چې ابراهیم علیه السلام دومره سخي دی، دا نه چې ودرېږه یاره ته ډوډۍ ورپې وخوړه، مېلمنو ډوډۍ هم نه خوړه، اوس ښې ورته حلال کړه. او چې دا څوک سخا کوي که نه، د هغوی ګوره الله بندوبست هم کوي. خدای پاک چې ته بې ماله کوي هم نه، خو چې د الله دپاره سخا کوي دا پکې شرط دی. ګورئ بعضې خلک سخا کېدلې چې خلک راته سخي ووایي، خلک راته ښه سړی ووایي، خلک وایي چې دې خو ډېر ښه سړی دی او ډوډۍ ورکوي. نه نه، هغه به د مال نه خلاصېږي او آخرت کې به 1 روپۍ ثواب هم نه. یو حدیث پاک کې راځي وایي د قیامت پر ورځ به 3 کسان یو پکې سخي دی. الله به دې تپوس کوي تا څه کړي دي؟ الله ډېر مال دې راکړی، ما ټول ستا په لار کې لګولی دی. الله به ورته فرمایي چې او بېشکه مال خو یې زما په لار کې لګولی دی، خو زما د رضا دپاره نه، لیقال انک جواد، دې دپاره چې خلک تا ته سخي ووایي. نو هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی، هغه ثواب درته میلاو شوی دی، خلکو درته سخي ویلی دی، آخرت کې دې سم نشته. نو نبی علیہ السلام فرمایي الله به فرشتو ته حکم وکړي په دې سپېمو کې به ورته زنځیر واچي او پړ مخې به جهنم ته ورغورځار کړي. نو سخا به کوو، خو دې دپاره نه چې خلک وایي چې ښه سړی دی، خلک وایي سخي دی، خلک وایي ډېر نیک سړی دی او خلکو سره ښېګړې کوي. دا خو د پیسې ډب ته وغورځول استمتاع حاصل دی. د ابراهیم علیه السلام په علاقه کې یو ځل قحط راغلی و، دی خو سخي مال به ډېر زیات ورکوه، ګډې چیلۍ به هم ساتلې. قحط راغی، خلک به راتل ابراهیم، نو چې څوک قحط راشي او لوږه راشي نو خلک نیک صالحینو سخیانو پسې ځي، د پسې خلک راغله، څه نشته. نو په یو بل علاقه کې وطن کې یو امتي دی، دوست هم دی او امتي هم دی او هغه مالدار دی. نو یو کس له بوجۍ ورکړه، وایي دا بوجۍ به هغه له یوسي او دا به ورته ووایي چې د وړو نه ډکه راوړه. ابراهیم علیه السلام بار ته تلم، هغه بوجۍ او هغه دوست له چې یو یې په هغه علاقه کې قحط و. نو د خبرې مختلف قسمونه هغه دا چلو که هغه دوست دی، هغه امتي چې هغه بوجۍ ورته له شګو نه ډکه کړه.
ویدا به ابراهیم علیہ السلام لدا شگی یو سی ورتبوی چې ته د خدای پیغمبر دا الله نه سوال ولې نه کوي چې خدای قحط ختم کی؟ مونږ هم ټول شگی دي علاقه کې فصل نه کیږي او ټول شگی د سارو غیام پکې نشته، خشاکونه هم اوچ شوي دي، غیاګان هم ختمې دي. دا د شګو بوجۍ به وله خامخه وړی چې بار ته لاړ دی ورسره میلاو شوي. څه دې وکړل؟ وی صاحب بوجۍ راله ډکه کړه خو د وړو نه د شګو. دا ولې؟ وی هلته هم قحط دی او ډېر پریشانه دي خلک او دې دپاره راکړه چې ابراهیم علیه السلام ته ووایه چې د الله په دربار کې دعا وکړي او زاري وکړي خدای ته ژړه وکړي، دعا به وکړو. چې کور ته راغی میلمانه خو ناست دي، کور ته ننوت نو کور کې د وړو بین پې ولګې، بیبي ته وایي او ډوډۍ پخېږي. وی دا ډوډۍ کوم ځای وه؟ وړه د کوم ځای نه راغلي دي؟ وی دا ستا هغه خلیل را لېږی، خلیل دوست ته وایي ارسله خلیلک الفلان، ستا هغه فلانکي دوست د فلانکي علاقې دا هغه را لېږلي دي. ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې دا هغه نه دي را لېږلي، هغه خو د شګو بوجۍ غورځولی. وی دا بوجۍ؟ وی چې کوله وې کوړه پکې پراتو ما ته غږلي دي. وی دا زما هغې فلانکي خلیل نه دي را لېږلی، دا زما اسمان والا خلیل را لېږلی دي، الله را لېږلی. خدای به دې مال نه کوي. قرآن شریف شاهد دی. قرآن شریف کې الله مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء. یو روپۍ د الله په لار کې خیرات کړه، الله به یو په 200 بدل درکړي، بلکې د هغې نه به زیات درکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بني اسرائیل یو واقع ذکر کړ. بني اسرائیلو کې یو ښځه وه، په لاره په یو ځنګل کې تېرېده، ماشوم بچی دی ورسره. دې کې په زمري حمله وکړه. چې په دې ښځې حمله وکړه، ښځې ترې تښتېدله، ځان خلک بچ کوي. دې ښځې سره په غېږ کې ماشوم بچی و، تېرودونکی هتې پرېوت، دا تختې هتې پرېوت. چې پرېوت شرمخ راغی، هغه ماشوم یې په خوله کې اوچت کړ. بس هغه ته خو خپل خوراک میلاو شو، هغه زمري شرمخ لاړ، هغه ماشوم یې په خوله کې اوچت کړ او روان شو. چې دې ښځې وکتل چې زما ماشوم بچی خو دې شرمخ اوچت کړ، نو دې وخت کې د مور په زړه چې څه تېرېږي، الله دې مسلمانو سره چغې کړې یا خدایه، او په دې زمري پسې ورتلي هم نه شي، یېرېږم ترې. یو اونه وه، د هغه اونې لاندې یو سړی راغی، او سړی چې سیند راغی، سړي سره توره په لاس کې ده، او یو اجدهایي چغې وویسته هغه سړي په هغه زمري باندې. په هغه زمري دونه هیبت راغی چې هغه ماشوم یې د خولې راوغورځېد او زمري منډه کړې، وتښتېد. هغه سړي هغه ماشوم په غېږ کې راواغېست، دې ښځې له یې راوړه، ویې هماله دا ماشوم دی. دا ښځه ورته ودرېده، ای سړیه ته څوک یې؟ تا خو هغه کارنامه وکړه چې زما ماشوم دی د زمري د خولې نه خلاص کړه، ما به ورته کتل او زما بچی به یې خوړه. ماشوم بچی ته څوک یې؟ وایي زه د الله فرشته، ستا مدد له الله را لېږلی، ما څه داسې نیکي کړې ده چې ته الله زما مدد له را لېږلی. وایي تا یو وخت یو نیکي کړې ده، ډوډۍ دې خوړه، یو نوړی وه د سره زیاتي نه وه، دې خولې ته یوړه او دې کې یو سوالګري اواز وکړه، خیر راوړی خدای مو بخ. تا هغه نوړی د خپلې خولې نه راوویسته او هغه سوالګري له دې ورکړه. نن الله د زمري د خولې نه ستا بچې نوړی په شکل کې راوسته او تالی درکړ. او بخیل سړی دا قریب من النار، اور ته نږدې دی، بعید من الجنه، جنت نه لرې دی، بعید من الله، الله نه هم لرې دی. او یو حدیث کې عجیب لفظ راځي، ولجاهل سخی احب الى الله من عابد بخیل. یو سړی دی چې هغه عبادت گزار دی، ډېر عبادت کوي خو بخیل دی. او یو سړی صرف فرض منځونه کوي، نور نفلی عبادتونه نشته خو سخی دی. دا سخی بے عبادت والا، دا هغه عبادت گزار بخیل نه د خدای په نزد ډېر خوښ دی. سخا بهترین لوی شی. په دارالعلوم دیوبند کې یو استادان واقع بیانوي چې دیوبند په دې کلي کې یو بوډا بابا او میاونو سیدو شاجي صاحب بہت خلکو وی گیا به خرڅول. نو دا هغه قانونو چې گیا به کله راوړه، نو غټ پن به یې راوړه د نورو خلکو په نسبت. د نورو گیا به کمه وه، نه ده به ډېره وه. د نورو گیا به ګډه وډه وه، ده به سوچه گیا راوړه.
نو دا گیا بخپل ریٹ مقرر ہو خوچے سوک معلوم بے چاپا گیا لاس کے خود گیا بدا گوا ار سوک با پتمو چی دا شاجی سے گیا با نن بظالم قیمت بے کمو گیا با دیر و خبا چی دا سوک پا سودا خرسولو کی تگیو دوکا نکی کنا او لگی پیسے گٹی دل خدا دیر ورکی خدا نپوئی خلق من نپوئی گو من وایو راشه دوکاو کا او ډېرې پیسې وګټه نو چې کم ګاټ ته یو ځل واخیست دوباره بدل بیا نه راځي د خدای مجرم شوې د بندم مجرم شوې او بیا بدله ګاټ نه راځي خلک وایي ظالم دی ډېرې پیسې اخلي یاره هغه دوکمار دی 2 نمبر شی خرڅوي او چې دا کم سړی سوچه کار کوي لږې پیسې ګټي نو دې به لږې ګټي خو ګاټ به ډېري نو شی به ډېر وله راځي سودا به ډېره خرڅېږي خوا به یې ګټه کېږي نو چې څوک به لومبې راغی او د شاجي صاحب په پن باندې به یې ګوتې کېښودې نو پن به داغو دا را د قانونو نو زه به څه چل کوم زه به هغه پیسې جمع کولې زه په 2 پیسې 3 پیسې به پنګیا دروازې خرڅولې پیسې به جمع کولې نو چې جمع به یې کړې نو هغه به 3 سې کړې بیا نو یوه حصه به یې په خپل ځان او په خپلو بچو خرچ کوله یوه حصه به پخپلو رشتہدارانو گاونډیانو خیرات کولا دا گیا پیسے او یو حصہ دریم حصہ به جمع کولا نو کال پس بلاغین لگی پیسے جمع شوے نو دا دارالعلوم دیوبند استادانو لے پاگے ڈوڑے کولا کال کے بتے سے پیسے جوڑ اور ڈوڑے بسوا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ لکی ویا بس چرگان پولو ننو سادہ ڈوڑے بوا وی قسم دی منگ بدا شاجی صاحب دا ڈوڑے یو کال انتظار کاؤ دا شاجی صاحب دعوت بکلی او کم خلقو لبے ڈوڑے کولا دارالعلوم دیوبند او دا دارالعلوم دیوبند استازانو بوے منگو تا انتظار کو چی ڈوڑے بکلی وی دا اولی وی نا پاکی گڑائنو نا چرگانو نا پولونا خو منگ چی با آغا ڈوڑے خوڑو دا منگ پزلے کی باغی کم نورانیت او برکت پیدا کدا او پا بل خوراک کے نو ڈوڑے با منگ خوڑا نو دا منگ پا دیزلے کی با عبادت تا شوق پیدا کیا دیزلے کی با نورانیت محسوس ہو ولی ساخیو یو زل یو تاندار صاحب راغی شاجی صاحب کی سنگ گیا رونا انا شاجی صاحب دا من کرے اوسا تانداران خضور ہو گیا یو نا تاندار صاحب کرے پانڈو گردو مفتو کی شاجی صاحب راغی کینا تاندار صاحب کور تلار ابھی بھی وہ توی دا گیا دا چا ناغشتے نا وی ولی وی آغاز سے خو نخوری استا گیا چون نخوری تو چلے پہ کرے وی نا دا خدا آغا شاجی صاحب گیا نا آغا تاو خلق پلین کی ولا ار سڑی پہ جھگڑے کئی ویب داگا دیو گورا استاچے وست نخوری دانگدار شاجی سے پیسوال جابو لے کرے وقتا شاجی سے گیا دے سنگا دا بین پہ کچھ خابوٹی دے پہ کیا چولے دے سشے دے ازا ما اس بخوری نخوری صاحب پیسے راکا شو بخوری پیسے راکا دیر خانا پیسے والا ورک لیں چی پیسے ورک شاجی سے ورک اس لے پشا یا ڈب ورک بچے خورا من تخبلی پیسے ملو شوی اس گیا شو روکلا وای کنه دومره عبادتونو باندې دومره زبر د سړینا چې اصل راغه غیا نه خوري پر عبادتونو کې دومره زبر نه جوړي دا د سخا ده وایي او سخا څه شی دی نو خلک وایي چې ګنې سخا دی ته وایي چې علا مال ورکړي نه ګوري خطا نشي زمونږ کتابونو د سخا یو خپل تعریف کړی دی اعطاء ما ينبغي لما ينبغي چې چا سره کوم شی مناسب دی هغه هغه ورکړي دی ته سخا وایي یو سړی اوږې د ډوډۍ ورکړې دا سخا شو یو سړی جامې نشته او تا جامې ورکړې دا سخا ده یو سړی اوږې دی او تا له پرتوک کمیس ورکړې دا سخا نه شوه هغه له ډوډۍ ورکړه یو سړی د دین یو مسلې ته حاجت دی او تا ورته د دین مسله وښوله دام سخا ده یو سړي ته د مونځ وښه او دام سخا ده یو سړي ته د قرآن وښه او د دې نه غټه سخا بله نشته یو سړی ته د پیغمبر علیه السلام مبارک احادیث وښول او فقه دې ورته وښوله دا سخا ده سخا دې ته نه وایي چې صرف مال ورکړې اعطاء ما ینبغي لمن ینبغي چاله چې کم شی مناسب دی هغه وله ورکړې هغې ته سخا وایي حضور پاک مبارک وی ډېر زیات سخي و ولې مالونه به یې ورکول لیکن علم یې خلکو ته ښودلی دی قرآن یې ښودلی دی وحی ښودلی ده احادیث یې ښودلی دي حکمت یې ښودلی دی اخلاق یې ښودلی دي د دین مسائل خلقو ته ښودلی دي نو د دې نه غټه سخا بله نشته یوازې د مال نه سخا دې ته وایي مولیان صاحبان ګورې په ټولو کې تاسو وایي مولیان بخیلان دي
خلکو کې مشهوره داسې ده د مولیانو نه زیات سخا ته سخیانو له شته نه ولې درته دلیل ویم زه دا زما دعوه ده چې د علماو نه زیات سخیان په مخ د ځمکه بل څوک نشته ولې زیات سخیان دي دا دین تاسو ته چا ښودلی دی بې پیسې درته ښایي دا نه طالبانو ښودلی دا سخا شو که نه قرآن یې درته ښودلی دی احادیث یې درته ښودلی دی او د حضور پاک اخلاق درته ښایي دا سخا شو او خیراتی درته ښایي ډاکټر صاحب له چې لاړ شئ او ته وایې چې ما ته یو نسخه ولیکه زه بیمار یم پیسې دې نه څومره دي 200 روپۍ فیس ته نالي 400 فیس ته نالي 500 او خو په خوشحالۍ والا ورکوي او دا دې چېرته مونږ چې ډاکټر صاحب ډېر بخیل دی خلکو نه پیسونه الي وکیل منه نه دي فیس ډاکټر اخیستل هغه تعلیم کړی فیس به خامخا اخلي وکیل صاحب له لاړې او هغه ته وایي زما دا مشوره ماله راکړه دا مقدمه ده وبه ګټم که نه هغوی 500 روپۍ فیس مخکې ورکړه 100 روپۍ فیس مخکې ورکړه دا دې ونه وایي چې دا وکیل صاحب خو بخیل دی خلکو نه پیسې اخلي نه هغه تعلیم کړی دفتر یې کړی او کړی خامخا به دا پیسې اخلي پیسې د نه الي الله درته خبره ښایي او ملا صاحب له چې ورشي او د مسلې تپوس ته کوي پیسې ځان چې ده غوښتی دی ووایه ما ته او که درته ووایي چې وروره یو 10 روپۍ راکړه ماشاءالله خدای خوالې کې جمعات کې مانده ته هم پرېږدي اوس پیسې غواړي دا ولې دین قدر مونږ سره نشته ما سره د وجود قدر دی نو د وجود د مسلې تپوس چې د ډاکټر نه کوم نو پیسې ورکوم ما سره د دنیا د ځمکې کور قدر دی نو وکیل نه چې زه مو تپوس دې کوم نو پیسې ورکوم پې خوشحالېږم او د دین قدر نشته که د دین تپوس د ملا نه کوم 2 روپۍ رانه غواړي نو بیا ورپسې کنځل کوم د بدن را سره قدر شته د ځمکې قدر شته د کور قدر شته وکیل لم په هغې پیسې ورکوم ډاکټر لم ورکوم انجینیر لم ورکوم چې څوک نقشه د کور جوړوي هغه ارکیټیکټ چې ورته وایي هغه لم پیسې ورکوي لیکن ملا صاحب پیسې نه غواړي هغه راته خیراتي د دین مسله بیانوي کله داسې ماته وښایه چې څومره مفتیان دي او تاسو ته د مسلو تپوسونه کوئ څومره هغې وخت لګي کتاب به ګوري مفتوه دله لیکي کاغذ دله خپل استعمالوي پن دله خپل استعمالوي په هغې کې ملا پسې خبرې کوي ملا سخي نه دی ډاکټر پیسې اخلي هغه سخي شو وکیل پیسې واغشتې هغه سخي شو انجینیر پیسې واغشتې هغه سخي شو ملا درته د دین مسله د خدای او د رسول د کتاب خیراتي خو هغه بخیل دی مونږ یې درته وښوه بخیل دی د جنت لار درته ښایي دا بخیل دی خدای ته دې مخامخ ودرېږي دا بخیل دی د بچو درته اخلاق ښکلي اخلاق جوړوي چې دا بچي دې ښایسته اخلاق جوړ شي دا بخیل شو بچی له نیکان جوړی دا بخیل شو جنگ جګړو نه منې کوي دا بخیل شو یو غنټه وکیل په 15 منټو کې څونه پیسې اخلي ډاکټر د 15 منټو کې څونه پیسې اخلي هغه په جنازه کې د یو غنټه تقریر کې څه درته وایي چې خدای ته نیغ شي اخلاق ښکلي کوي او قرآن زده کې او دین زده کې هغه بخیل دی په دې منطق نه پوهېږم چې دا خلک نه پوهېږي که موږ نه پوهېږو بخل دې ته نه وایي زه یم د علماو نه زیات سخیان قسم دی که په مخ د ځمکه څوک شته د علم څخه خو دوی کوي د قرآن څخه خو دوی کوي او که ته وایې مال نه کوي نو غریبانان دي تاله څه درکړي خو ستا جومات کې ډېره دي ته ورله تنخواه ورکوې هغې څه دومره وسله وي چې تاله هم درله مونځ درکوي او هم درله جنازې کوي او هم درله ختمونه کوي هم درته دعاګانې کوي هم دې بچي نیکان کوي هم تا نیک کوي تقریرونه جنت لار درته ښایي او پیسې دې نه درکوي سخي سړي نه که مال لاړ ړه به او پسې نه خفه کېږي او بخیل نه چې 10 روپۍ هم روکې شوې هارټ اټیک پې فورا سم دم روان دی پیسې رانه روکې شوې سخا دا د مسلمان صفت دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته هم دقه چل ښولی د سخا چل یې ورته ښولی بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د حضور پاک بیبي ده او ډېره زیاته نیک بیبیانې ټولې نیکانې وې د نبی علیه السلام د زمانې نه پس روجې ده چا مال لولېږي عبدالله ابن زبیر دی خورایي وغوله بلا مال لولېږي چې راویلېږم خادمې ته وې اشه به خیرات کا په کاسو کاسو یې ویشته خیرات یې چې خیرات یې کو اخلاص شو یا لیکن مازدیګر ماښام بانک ته وخت پاتې دی وی د خوراک سره چې روجه پې ماته کړو پیسې نشته کور کې نو خادم ورته وي صاحب بلا پیسې دله رالې ټولې دې خیرات کړې نو 1 روپۍ به درته پرېښې وې چې په هغې خو هم ځان له روجه ماتې راوړې وې نو دا ورته وي ما ته د هغه وخت ولې نه وې چې اوس راته وې چې مال به راغې د حضور پاک داسې تربیت او داسې غېږه وه چې بیا به ته ځان یېرو چې زما روجه ده او ماښام به مې ډوډۍ ته ضرورت دی حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ټولې کوفې د خلکو
د غریبانانو لسټونه سره پراتو په اخترونو کې او په رمضان کې دا به جامې لګلې یو کس ته به ورکول او په کاسو روپۍ به لګلې یو کس ته به ورکول دومره سخا او پکې 100,000 روپۍ په یو سړي باندې قرض یو ځل ورسره په لاره کې مخامخ شو سړی دې په دا کوڅه کې پټ شو امام صاحب ورمنډه کې د مټې ونیوه وایي ملګري دا په کوڅه کې رانه ولې پټ شوې وایي صاحب ستا را باندې یو 100,000 روپۍ قرض دي درهمه ګورې را سره نشته نو د حیا راځي چې در سره مخامخ کېږم نو چې کله هغه پیسې ګوتل راشي بیا به در سره ملاقات کوم امام صاحب ورته وایي ښه وایي زما د قرض د وجې به یو مسلمان د مسلمان سره ملاقات نه کوي د الله په رضا مې درته وبخل مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جماعت کے ناس یو سړی ولرا یو سیٹ خو په غلط نیت راغی د علماء او بزرگان دا د کشف او د کرامت خاوندان دومره روپۍ ولرول وی صاحب دا روپۍ مې راوړې دي دا د خدای په لار کې قبول کړه وی زما ورته دې وخت کې جت نشته او لکه وی چې ولګه مولانا صاحب زما مخکې نه لې چې وروسته به یې وکنه نو چې دې وته د مولانا رشید احمد صاحب پانی بار پرتې وي هغه روپۍ ولا په هغه پانو کې وغورځولې او لاړ یو ګوټ کې پټ شو چې زما په مخ وړاندې خو یې نه لي ګورم چې اوس بیا لي که بیا نه لي نه چې هغه خپل عبادت لاس کو بار را روان شو روزي او پانو کې خپل منډي نو هغه ټولې د روپو ډکې په روپو کې غیبې روپۍ دي چې د پاسه پرتې پانو کې غیبې دي پانی راواغېستې په هغه ځای یو سنډلې عجیبه ټکې یې ووایي ای ګنده ماله ای ګنده ماله چې څوک در پسې منډې وایي تختې ته ځان نه ورکې او چې څوک در نه تختي د هغه د پیزار سلامونه کوي دا روزي د چا طرف نه ده د الله رزق خو خدای ورکوي دا د بنده په اختیار کې نه دی لږ شکر دی چې دا هوا اوبه رزق دا د بنده په اختیار کې نه دي که دا د بنده په اختیار کې وي خو دا خلک به د خلکو وجلې وي دا د الله په اختیار کې او د الله او د رسول وینا ده چې د الله په لار کې د څومره خرچ وکړو او څومره پیسه دې ولګوله د هغې عوض بدل خدای په دنیا کې هم درکوي په آخرت کې به هم درکوي نو سخا قیمتي شی دی د الله د طرف نه حکم هم دی او د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه هم ده او د ټولو صحابو دا یو طریقه وه حضرت عثمان رضی الله عنه مدینه منورې ته چې راغی ډېر مالدارو چې مدینې شریفې ته راغی نو مدینې منورې اوبه ترخې وې بعض یو څو کویانو پکې چې هغه خواږو نو یو کوی د یهودي که هغه به کله خوښه وه خلکو له به اوبه ورکولې که به یې خوښه نه وه نه به یې ورکوله نبی علیه السلام وفرمایل وی دا کوی که چا واغېستله به خدای له دې په عوض کې جنت ورکړي حضرت عثمان ورغی یهودي ته یې وی دا کوی خرڅی نه وی نه وی ګوره را باندې خرڅ که وی نیم به د باندې خرڅ کم نیم دا مانا چې یو ورځ به ته بس کي یو ورځ به ته زه وبس کم وی ډېره ښه ده نیم یې واغېشته وی یو ورځ به ته زه وبس کم یا زما په اختیار به هر څوک چې تسکي یو ورځ ته نیم یې واغېشت اعلان وکړ حضرت عثمان رضی الله عنه وی دا پلان کې کوي ما نیم واغېشته نو زما د طرف نه ټولو خلکو ته اجازت دی که مسلمان دی او که کافر و به ته وړی نو خلک به د عثمان رضی الله عنه په هغه نمبر کې راتلل او به به وړی او منګي به یې ډکولې د یهودي په نمبر کې څوک نه راتلل ځکه هغه به د پیسې اخېستې نو خلکو وایي چې دی ورځ مخکې به منګي ډکه وکړه چې یهودي ته پته ولګي زما نمبر خوشحال شو څوک نه راځي عثمان رضی الله عنه پسې لاړ وایي دا نیم باقي مو واله وایي باقي مې مو واخېسته ټول کوی د الله په نوم وقف کړه دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وی چې کم شی د خوښي د الله په لار کې خیرات کې هله به درته نیکي ملاویږي او ثواب یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه جومات ته مخامخ د هغه باغ و بیرحا یې نوم راغی او هغه باغ مکمل حضور پاک ته وقف کو وی د الله رسول دا باغ مې د خدای په نوم وقف کو ځکه الله وی چې کم شی د خوښي هغه د خیرات کې الله به اجر درکوي دا باغ زما خوښ دی د خدای په نوم ما وقف کو ستا چې چاله خوښي ولی ورکا حضور پاک ورته وی نه ستا تربوران غریبانان دي ما ستا خبره واورېده او دا دې په خپلو تربورانو کې تقسیم کړه نو خیرات صدقه ثواب ګټه سخا کوه خو ګورې د خدای په نوم د ریاکارۍ نه زمونږ د جنازو سخات نه ګورئ د جنازو سخات څه دپاره د خدای دپاره نه دی تاسو ډېر سخاتونه ورکوئ هلته په مړي قرض پورې دی قرض ورنه خلاص او پیټی صابون وړئ
او که مونږ چاته وایو چې لکه سړی یتیمانان دي او غریب دي او مې کوه یاره وایي خلک به څه وایي خلک به وایي چې مور یې مړه شوه روسې ورپسې ونه کړل پلار یې مړ شوه روسې ورپسې ونه کړل نو چې دا دې نیت وکړي چې خلک به څه وایي نو هغه شی دې ټول ډب ته وغورځو دوکاندار ته جلاس چې لکه وي هغه اسخات صابون راکړه هغه ښه بېکاره کپني سان راکړه چې هغه ښه بېکاره ساني کپني سان مور پلار ته ماچوه ښکلې جامه ورته واچوه چې په ژوند کې انسان کومه جامه اغوندي نو کفن به د هغې نه جوړوي په ژوند کې ښایسته جامه اغوندي ښکلې کفن وله جوړ کا وایي نه کفني سان راکړه نو خیرات د خدای دپاره کوئ صدقه او سخا د الله دپاره کوئ چې الله پې خوشحاله شي او ښه شی ورکوئ